خو چې ورسره ملاو شي یاره مړه داسې کار دی به زمونږ الله غفور او رحیم ذات دی هغه به ما فی سبیل الله بخي یا لکه اکه غفور او رحیم ذات خو قرآن کې وایي چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة کنه اکه غفور او رحیم ذات وایي د مور پلار مخې ته اوف هم مه وایه اکه غفور او رحیم ذات وایي ولا تقربوا الزنا زنا ته مه نږدې کېږه بعضې انسانان موږ ورسره ملاو شو نو هغه ډېر کمعقل وي ګوري اوخیار او کمعقل دا څوک دی اوخیار او کمعقل دا به هغه سړی وي چې کوم ته پیغمبر علیه السلام اوخیار او کمعقل ویلی وي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت پتاسو کې اوخیار سړی هغه دی چې هغه ایمان راوړی وي او د ایمان نه پس د مرګ نه پس چې کومه زندګي را روانه ده د هغې دپاره شب او روز تیارې کوي شب او روز تیارې کوي د مرګ نه پس د زندګۍ دپاره او کمعقل سړی هغه دی پیغمبر علیه السلام فرمایي والعاجزو چې هغه ایمان راوړی وي نیک اعمال نه کوي مونځ اودس نه کوي داسې نور داسې نیک اعمال یې نشته خو په الله باندې دا تمنا ساتي چې الله به ماله ډېر لوی جنت او ډېره لویه درجه راکوي دا کمعقل انسان دی ځکه ته نیک عمل کښېنه مونځ کښېنه زکات نه پېژني روژه نه پېژني جومات مدرسه عالم حافظ دا نه پېژني ګاونډي حقوق نه پېژني دا پرېږده د خپل مور پلار حقوق نه پېژني د ورور او د خویندو حقوق نه پېژني نو ته څنګه مسلمان او ته د الله نه داسې امید ساتي چې الله به ماله په جنت کې ډېر لویه بنګله او محل راکوي بېشکه درکوي خو داسې وکړه چې ته هم د هغه بنګلې ځان برابر کا هغه جنت ته خو ځان برابر کا نو پیغمبر علیه السلام فرمایي کمعقل انسان هغه دی هېڅ عمل یې نشته دی خدا وایي یاره الله به ما بس زما د الله نه دا توقع ده چې الله به ما بخي نو ګوري بعضې خلک داسې چې لږه بس ګناهونه کوي مونځ به نه کوي داسې نور په بدعملیانو کې به اخته وي خو چې ورسره ملاو شي یاره مړه داسې کار دی به زمونږ الله غفور او رحیم ذات دی هغه به ما فی سبیل الله بخي یا لکه اکه غفور او رحیم ذات خو قرآن کې وایي چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة کنه اکه غفور او رحیم ذات وایي د مور پلار مخې ته اوف هم مه وایه اکه غفور او رحیم ذات وایي ولا تقربوا الزنا زنا ته مه نږدې کېږه اکه غفور او رحیم ذات وایي د پردي سړي مال مخوره ظلم مکوه د ګاونډي حقوقو خیال ساته نو غفور رحیم خو صحیح شولا بخون کې ذات دی خو بل طرف ته هغې احکامات را لګلي په هغې باندې به عمل کې په الله باندې توقع زمونږ ده بالکل خو د عمل نه پس اول نیک عمل وکړه بیا الله ته سوال وکړه چې الله زما خو دکه وسو مونځ مې وکړله زکاتونه ورکوم روجي د ګاونډیانو خیال ساتم د هر چا خیال ساتم خو لهذا دا زما هغه څومره طاقت و د هغې مطابق مې عبادت وکړو خو یا الله مزید په دې کې کومه کوتاهي شي ته ما ته د هغې بخښنه او معافي کوه بیا به الله تا ته بخښنه او معافي کوي